کم عوام چې د بجټ په انتظار دي چې موږ ته به ریلیف میلاو شي نو دغه انتظار ختم. بل طرف د ملګرو په کشمیر کې چې کم بلدیاتي الیکشن دی عمران خان د ویډیو په ذریعه باندې خپل پیغام جاری کو. د انډیا 200 چې کم قیدیان دي نو موجوده حکومت هغه رها کړل. تاسو ملګرو د نن ورځې چې کم اپډیټ دی هغه در سره شریک کوم، خو ویډیو لګوره تاسو مینه نه ورکوئ. ویډیو په مینه باندې د ملګرو سره شیر کوئ او کمنټس کې موږ سره خپل رائے لازمی شریک کوئ. جیسے کہ تاسو تخکاری ملګرو نعرے لگانے والے لوگ دڑام سے گر گئے، فردوس عاشق آوان درخواست کر رہی ہے مجھے ساتھ ملا لے خواجہ آصف کا انکشاف. خواجہ آصف هغه دا خبره کوي چې کومو کسانو به د عمران خان زنده‌باد نارې وهلې نو هغوی ښکته راولوېدل. د فردوس عاشق آوان حوالې سره هغه دا خبره کړې ده چې زما سره په رابطه کې ده. څنګه چې تاسو ته ما د بجټ خبره وکړه ملګرو د شاهد خان عباسی څه وایي، عوام کو ریلیف کا کوئی عنصر اس بجٹ میں شامل نہیں ہو سکتا، اس وقت پورا ملک قرضے پر چل رہا ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی وايي ملګرو کچره عوام په دې انتظار وي چیرې موږ ته په بجټ کې ریلیف میلاو شي نو دا ډیره زیاته مشکله ده بلکې ناممکنه ده، ځکه چې ملک دې وخت کې په قرضونو باندې روان دی. نو ملک خو که تاسو وګورئ ملګرو نو ملک خو چې پاکستان آزاد شوی دی یو حکومت راځي هغه چې کومه قرضه وي نو بل پې بیا بخلی کېږي. بل طرف ته ملګرو تاسو ته موږ په ویډیو کې ویلي دي چې دوی به اوس په خپل منځ کې موجوده چې کوم پی ډي ایم حکومت دی نو هغوی به انخلي. نو یو ډېر اهم خبر دی سیټ کې تاسو وګورئ وزیر اعظم نے جو بھی یقین دہانیاں کروائی ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا NEC اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان. کم د بلوچستان وزیر اعلیٰ چې دی نو هغه انکار وکړو د دوی چې کوم کانفرنس و یا د دوی چې کوم اجلاس و د شهباز شریف نو د هغې نه انکار کړی. ولې کړی چې یاره شهباز شریف موږ ته کومې خبرې کړې وي کم یقین دهانیانې موږ له راکړې وي نو په هغې کې یوه هم پوره نه شوه. نو دې سیټ کې تاسو ته ملګرو د رانا ثناءالله یو بل خبر هم ښکاري چې را روان کوم الیکشن دی نو موږ به ګوره دا ځان له لړاوهو، یعنې د پی ډي ایم چې کوم اتفاق دی نو پر روان الیکشن کې به دا تاسو ته په نظر باندې نه راځي او هر یو کس به ځان له زور کوي. نو په دې خو ټول عوام خبر دي تاسو چې کومه غونډه کړې ده کومې پارټیانې رایوځای شوي نو خپل مفادو دپاره رایوځای شوي نو چې کوم الیکشن راځي نو هغې دپاره به بیا تاسو داسې حکمت عملي تیاروئ چې بیا به په یو بل باندې دا چې کومې ډزې دي او عوامو له کوم تقریر دی نو هغه به په داسې طریقه باندې پیش کوئ چې یو به په یو الزام لګوي بل به په بل الزام لګوي. د مولانا بل رحمان صاحب حوالې سره هم دا خبره راځي چې پرون هغه یو کانفرنس کړی یا یو تقریر کړی نو په دغه تقریر ورسره زرداری او شهباز شریف مکمل نه اتفاق دی. نو دا هم ویلی کېږي چې مولانا بل رحمان صاحب به اوس د نواز شریف سره رابطه کوي چیرې زه کومه خبره کومه نو زرداری او شهباز شریف هغې خبرې ته نه جوړېږي. پېښور BRT بس سروس بند کرنے کا فیصلہ یوه هفته ټایم غالبا چې BRT والا ورکو موجوده نگران حکومت له چیرې که په هفته کې زموږ مسله حل نه شوه نو موږ د BRT چې کوم سروس دی هغه به موږ مکمل بندو. خو د پېښور که داسې څوک وي نو موږ سره په کمنټس کې شریک کړي چې آیا د BRT سروس اوس موجوده روان دی او که ولاړ دی. د اسد قیصر حوالې سره او د اسد عمر حوالې سره ډېر دوادار خبرونه راځي ملګرو. اسد قیصر صاحب پرون په عدالت کې کومې خبرې کړي دي په ماسک کې کړي دي او ډېرې په غوسه باندې کړي دي. تحریک انصاف میں ہی ہوں جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں، عمران خان سے رابطے میں ہوں اسد قیصر. اسد قیصر وایي چې د جهانگیر ترین سره هیڅ رابطه نشته. د جهانگیر ترین حوالې سره دا خبرې هم راځي ملګرو چې جهانگیر ترین اخره کې د خپلې پارټۍ نه ناامیده شو چیرې هغه د هغې نوم رجسټرډ کړي. خو دا خبره جهانگیر ترین مخې ته راوړه که چېرې موږ خپله پارټي نه جوړو نو موږ به بیا د پی ډي ایم سره شراکت کوو. نو جهانگیر ترین خو ویل چې یاره زه به یو کنګ پارټي جوړوم خو چې څومره هم د تحریک انصاف خلک جهانگیر ترین له تلي نو هغوی واپس شو ځکه چې هغوی ته پته ده چې یاره موږ به عوامو ته په کومه طریقه باندې مخامخ کیږو. نو د اسد عمر او د اسد قیصر حوالې سره دا خبر راځي چې هغوی دا وایي چې موږ د هېڅ چا سره هم په رابطه کې نه یو، صرف د عمران خان سره په رابطه کې یو. د دې موجوده حکومت خو دا سوچ چې د عمران خان نه به ټول کسان لاړ شي او عمران خان به ایک یوازې پاتې شي. خو ایک پلین وہ ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے اور دوسرا پلین وہ ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ بناتا ہے. د دې کسانو د عمران خان نه د اړولو صرف یو حل او هغه حل څه چیرې دا کم کسان دي چې دوی بهر ملک ته تللی وی نو بیا به دوی د عمران خان نه اوړېدلی وی خو هغوی ډټ کر ولاړ دي ملګرو د عمران خان سره. نو عمران خان هم اوس که تاسو وګورئ نو انشاءالله ولذي چې هغه رو رو پر امیده کیږي. دې سیټ کې تاسو ته ښکاري ملګرو پاکستان نے سالوں سے قید
212 कैदियों को रिहा कर दिया। तुम्हारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, खाना अच्छा देते थे और कभी मारा भी नहीं। څومره د افسوس خبره ده د انډیا چې کوم قیدیان دي د هغوی دا خبره ده چې یاره ستاسو پاکستان ډېر زیات ښه دی، موږ له به یې روټۍ هم ډېره ښه راکوله او موږ یې وهلې هم نه. نو موجوده حکومت ته موږ عاجزانه ریکویسټ کوو چې کوم قیدیان دي ستاسو سره په هغې کې چې کومې زنانه دي نو په هغې پسې خپل ماشومان بچي بهر جاړي. دلته که تاسو انډیا 200 کسان د قید نه رها کړل نو کم از کم هغه زنانه چې په هغوی پسې خپل بچي جاړي نو هغوی هم رها کوي. د انډیا سره خو تاسو کوشش کوئ چې زموږ تعلقات ښه شي، خو هغه پښتانه یو خبره کوي ډېرې بخښنې سره ویمه وایي چې زه دې وجنم او ته رانه نسوار غواړې. د یو ایشیا کپ مسله روانه ده او د اوسه پورې انډیا هغه حل نه کړه. د انډیا دا کوشش دی چې پاکستان ذلیل شي، د انډیا دا کوشش دی چیرې پاکستان بدنام شي او که دلته د دوی کردار وګورئ نو دوی څه کردار ادا کوي. منم چې انساني کوم حقوق دي هغې تاسو ښه کردار ادا کو، خو دغه کردار زموږ د چې کوم پاکستاني قیدیان دي نو د هغوی سره هم ادا کوي. نو دا خبر چې مې واورېدو خپم شومه چیرې کم از کم دغه چې کومې خویندې میندې هغوی په قید کې دي او د هغوی بچي په هغوی پسې جاړي نو د هغوی سره هم صله رحمي پکار ده. بل طرف د ملګرو پرون د مریم نواز جلسه وه په کشمیر کې په 8 تاریخ باندې چې کوم الیکشن را روان دی بلدیاتي نو د هغې حوالې سره ملګرو مریم نواز پرون جلسه کړې ده. جلسه ملګرو صرف اور صرف 20 منټ تقریر مریم نواز کړی. وجه سوا اول خو تاسو دې سیټ کې تو کتلی شي چې مریم نواز جلسې ته کوم خلک راغلي وو نو هغه ستاسو مخامخ دی. بل طرف د ملګرو مریم نواز صرف 20 منټ تقریر کړی دی. 20 منټ تقریر هغې ولې کړی دی؟ ځکه ملګرو چې پرون هغه د عمران خان چې کوم نوم دی نو هغه په تقریر کې نه دی یاد کړی. نو مریم نواز چې کله هم شروع کوي د عمران خان د نوم سره کوي او داسې قسم ګلاباري او داسې قسم تنقید په عمران خان کوي چې هغه خپل تقریر چې کوم دی نو هغه 2 غنټې او غنټې ته ورسوي. پرون یې صرف اور صرف 20 منټ تقریر کړی. وجه څه ده چې عمران خان نوم یې پکې نه دی یاد کړی. په اشاره کې به عمران خان ته خبره کوله خو واضح نوم یې د عمران خان نه دی یاد کړی. نو څنګه چې عمران خان مخکې دا خبره راوړې وه چیرې که چېرې زما په نوم باندې پابندي ولګي نو تاسو به بیا څه وایئ عوامو ته؟ ځکه که مریم نواز دغلته په سټیج ودرېږي خو عوامو ته ریلیف خبره کوي. چیرې موږ عوامو له ریلیف ورکړی دی نو ریلیف خو په پاکستان کې دا حالات دي د موجوده حکومت چې کوم کردار دی نو هغه مریم نواز په سټیج باندې نشي بیانولی ځکه داسې څه کردار شته نه چې عوام په هغې باندې مایله کی او عوامو ته هغه خبره مخې ته کیږدي او عوام پې مشغول کی. نو واحد یو عمران خان د دوی سره پاتې شوی و چې په دې باندې به دوی خبره کوله بلکې د 9 مئی چې کوم حالات دي نو هغه هم دوی ته یو بیانیه مخې ته ورغله چې په دې باندې بیان جاري ساتئ. نو هغه خو شته نه نو د عمران خان نوم خو ونه نو تقریر تقریبا 20 منټ کړی دی. راځو ملګرو عمران خان چې کوم بیان مخې ته راوړی دی د کشمیر باغ د کسانو دپاره دغه پیغام که تاسو غواړئ چې یاره د باغ کسانو ته ورسي او د کشمیر کسانو ته ورسي نو ویډیو مخکې شیر کړئ چې د عمران خان دغه کوم بیان دی هغه ټول کسان واوري. خو هغه دا خبره کړې چې کوم بلدیاتي الیکشن را روان دی نو په دې کې تاسو څوک سپورټ کوئ؟ راجا محمد ضمیر خان کوم چې د باغ نه ولاړ دی تحریک انصاف د پارټۍ نه نو عمران خان د هغه لپاره دغه بیان جاري کړی دی چیرې تاسو دا سپورټ کوئ او دله اوټ ورکړئ ځکه عمران خان خو جلسه کولی نشي بهر راوتلی نشي نو د ویډیو په ذریعه باندې دغه پیغام خپل جاري کړی دی. دا ملګرو د نن ورځې چې کوم اپډیټ دی هغه مې ستاسو سره شریک کړل. ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د نن ورځې د اپډیټ نه خبر شي. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې واس پاکستان زنده‌باد، مسلمان زنده‌باد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی دلوي الله پامان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तानियों, 8 जून को बाग के अंदर बाई इलेक्शन आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप राजा मोहम्मद ज़मीर ख़ान को वोट दें। वो हमारी तहरीक इंसाफ के टिकट पे खड़े हैं और मैं ये इसलिए चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जमात है जो खड़ी हुई है कानून की हुक्मरानी के लिए और वो है तहरीक इंसाफ, रूल ऑफ लॉ के लिए। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क को वो है इंसाफ और कानून की हुक्मरानी। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट दें, इसको जिताएं, क्योंकि जो भी सारी पार्टीज़ हमारे ख़िलाफ़ हैं आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस पार्टी के साथ खड़े हों जो इस पार्टी में हकीकी जमहूरियत लाना चाहती है, हकीकी आज़ादी लाना चाहती है। शुक्रिया।